مفتي صاحب دا وضاحت راته لګو کې چې د انکار حدیث په لاره د خلک روانيږي د دې څه د غیدا سوک دی له برین واشو کې څنګه سوک روان دا کمقله نه پوهه جاهلان وي اچھا ته چې ناس یې غم جاهل د قران په نوم گمراه کوي احادیثونه انکار طرف ته وزیر قران په نوم تر اوسه پورې د انکار حدیث فتنه چر روانه او معتزله نو چته شو په دې دور کې بیا په معتزله ودرېدل او د معتزله جدید ریشن دی خو پنځپریان دي دغه فتنه پنځپریانو نه خوريږي روانه مفتي صاحب یو بل سوال چې د یونیورسيټي چې دا کم الکان دي جی دا چې کم ځان ته ډېر ماډرن وای کنه ما خپل چې کم یونیورسيټي کې ټایم تیر کړی دی دا زیاتره الکان چې دا جی د الہات په لار باندې روان دي نو یاره تاسو څه غواړئ چې یاره دوی لا برین واش کیږي کنه دوی په خپل دغه لارې ته طرف ته مایل کیږي د باره کې تاسو وایي نو دغه سیده دینی رهنمایي شته د نلته دین سره خلک ناشنا وي کالجونو کې یونیورسيټو کې نن سبا الله تعالی دې معافي وکړي اکثر پروفیسوران هم پکې دغه سي چې هغوی سره دینی علم نه وي او هغه د مغرب فلسفه داسې زونه چې بعضې وخت وایي نو د دین او د اسلام نه او د الله د وجود نه کله کله هغه منکر شي او ډېر ځوانان په دغه لار باندې روان دي نو دغه زموږ حکومت ته چې یو مسلمان ملک ته کم از کم د هغوی په هغوی باندې لازم دي چې د دې مخنیوي دپاره هغوی سرکاري سطح باندې څه لاره جوړه کړي موږ خو خپل وسه پورې لګوي کوششونه کوو خو هغه زموږ په کوششونو سره دغه طوفان نشي بندېدی تعلیمي ادارو کې د چې سرکار وغواړي او دغې دپاره مستقل یو لاره خپل کې نصاب کې به دغه موضوع باندې شامل کړي کم از کم دغسې علما په هغې کې سرکاري سطح باندې استادان ولګي کم از کم یو نو دغه ځوانان چې زموږ د الحاد طرف ته روان دي لوی تباهي او برباد دنیايي نقصان څه دی خو مرګ به راشي انسان باندې لیکن دغه خلک چې د الله د وجود منکر شو مرګ پرې راغی د ټول عمر دپاره تباه او برباد شو نو زما دغه اواز که د میډیا په ذریعه ورسیږي زه د حکومت نه کم چې ارباب د اختیار مالکان دي ارباب اقتدار زه د هغوی نه درخواست کوم چې تاسو نه به الله دې باره کې تپوس کوي تاسو د خپل وسه پورې څومره کېدی شي قدمونه اوچت کوي په دې حوالې سره ډېره مننه مفتي صاحب